نبی علیہ السلام چراغه چې وی کته حمزه رضی الله تعالی عنہ ډیر دې هندي خپل غلام چې د دنوم وحشي دم بیا وروسته ایمان راوړی دا تیار کړو دا ډیر سیده تیراندازو هندي دې وحشي ته ویلو چې ای وحشي ای زما غلامه چې زما څومره سونه ده دا ټوله بستی او تا به آزادو خو حمزه رضی الله تعالی عنہ دا به شهید دی ولې د زما بچه زما رور او زما پلار د په جنگ بدر کې مردار کړي پام کوه چې دا د نه خطا نشته دا به شهید دی وحشي په خپله فرمایي و یو غټ کاڼی و زه د هغې شاته پټ وم او حمزه رضی الله تعالی عنہ داسې جهاد کو چې د مخې ته به څوک نه راته طلحه دا د کافرو طرف نه علمبردارو حمزه رضی الله تعالی عنہ چې پې ورغی غزار یې پې په سر یې جل ته لړل او کافر به کوشش کو چې د مخې ته څوک ورته یو څو کسان یې ځان نه وړاندې کړ او دغه وحشي دا وله د کاڼي شاته پټو د لرې نه یې پې تیر غزارو او حمزه رضی الله تعالی عنہ د نوم نه لاندې ولګېد او راپرېوت حمزه رضی الله تعالی عنہ شهید شو وحشي پخپله فرمایي وی بیا ما منډه کړه او هندي ته مې وویلو چې زه ګوره آزادم شوم او ما له به دومره سونم راکې تا راته ویلو او راشه حمزه رضی الله تعالی عنہ مې شهید کړی وی هنده راغله او چاړه ورسره وه او د حمزه رضی الله تعالی عنہ سینه مبارکه یې وڅیرله د هغې نه یې کلیجي راوویسته او په دې باندې چکونه شروع کړه چکونه یې پې لګول که چا دې دا کوشش کو چې دا سینه به زه ټوله خورم تاریخ ابن کثیر لیکي وی دې هغه کلیجي خوړله خو لاندې یې تېرېدله نه ولې کچه وه نو وی دومره ظلم یې بیا وکړ چې اوی چکوله او چکولو سره به غورځوله دغه په سینه باندې ټوټې یې کړه غوږونه مبارک یې وله کچ کړه پوزه مبارک سترګې شونډې مبارکې دارسې وله کړ او بیا یې وله په دې وجود مبارک ور وغورځول نو نبي علیه السلام ته چا عرض وکړو د الله پیغمبره ستا تره هغه یې شهید کړی دی نبي علیه السلام ورته وفرمیل ما ورولې دا ګوره د نبي علیه السلام ترم و او رضاعي رور یې و نبي علیه السلام چې راغی چې وی کته حمزه رضی الله تعالی عنہ ډېر عجیبه حالت کې شهید دی پروت نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل چرې د خلقو د وجه نه وه نو ما به حمزه رضی الله تعالی عنہ همداسې پرېښی وی ما به دفن کړی نه وی پرېږدې چې د قیامت په ورځ همدغسې ودرېدلی خو صرف دفن کومه یې په دې وجې چې حمزه رضی الله تعالی عنہ بیا به خلک ووایي چې خپل تره یې همداسې پرېښی نو بیا نبی علیه السلام دا دفن